نن چې کوم مقصد لراغلو نو ما ته مرګرو وی چې هلته څو لارې شوي دي یا څه د بجلی څه کار شوی نو هغې مرګرو خواهش دی چې هلته تاسو راشئ او لږ افتتاحګان وکړئ. دا ما دا هر دغه کې زه د اصل کې الحمدلله 2018 2008 داسې ستاسو مهربانۍ دي په ما باندې الله پاک کرم دی او تاسو یې ماله وسیله کړې د مشرۍ دا تاسو ماله راکوئ د الله پاک په حکم سره. نو ما همیشه دا خبره کړې که یار زه چېرته کار وکړم یا چاته لاره وشي یا کوڅه وشي یا د چا نوکري وشي یا چې دی نو بجلی کار وشي دا په تاسو څه احسان نه دی زموږ دا ستاسو حق دی چې که موږ تاسو له درکوو نو په دې باندې زما خو دا دغه چې شکریا جوړېږي نه خو تاسو چې کومه هغه مینه راکړئ نو داسې چې زموږ هم جذبه نوره زیاته شي زموږ دا خواهش شي چې یاره د خلکو سره نورم داسې ښېګړه وشي نور هم د دوی د مسلې مسایل چې کوم دي چې موږ حل کړو نو دغې سره سړي کې یو جذبه پیدا شي نو هغې لپاره زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ د کارونو ستاینه کوئ چې یاره هغه نو دا زه په هغې لپاره ستاسو مشکور یم. علم بای خو یو څو خبرې وکړې زه به هم هغې سره یو دوه خبرې نور اضافي وکړم چې کارونه خو ډېر زیات دي زه دا ووایم چې یاره ستاسو د علاقې ټولې مسلې حل شو نو دا به غلطه وي ځکه چې یو ځای کې کار شروع شي نو بیا چې کوم ورسره چم ګاونډ کې نور ملګري که چا نورو خلکو مسلې مسایل دي د هغوی هم ورسره راشي هغوی وایي چې یاره هلته کار شروع دی او زموږ دا لارم ده یا د بجلی را مسله ده دا هم پکې تاسو حل کړئ خو مسله داسې چې یاره موږ یو ځای لپاره لږ غونته کې فنډ وکړي ځکه چې ما خو تاسو ته ووایي چې صرف دا یو علاقه نه ده داسې ستاسو په شان د نور هم ډېر ملګري دي چې هغوی خپلې منډې تړلې والي دي موږ سره د هغوی ځای کې مسلې مسایل شته نو موږ داسې هر یو علاقې لپاره لږ لږ فنډ ایښي یو فنډ پر یو کال کې نو هغه د ستاسو هغه نصیب ښي اگر چا هغه کار دې پیرې به وشي د چا به انشاءالله تعالی بل ځل له وشي میاشت پس به وشي 2 میاشتې پس به وشي نو په دغې باندې به دا ملګري په اړه نه هغه کوي خوري چې یاره به زما کار ونه شو دې ځله هغوی سودا یوړه او بس اوس په موږ پاتې شو څنګه چې علم وایي چې دې ځای کې مخکې هم چې کوم کلي دي دا هم د ستاسو ګاونډ دی د ستاسو په لاره کوڅه یو هم د غم خادیب هم د ستاسو یوی نو اوس د هغوی نمبر دی انشاءالله تعالی د ستاسو MC4 دا MC4 کې راځي که نه MC4 دپاره انشاءالله موږ یو ډېر غټ فنډ ایښی دی راتلونکي فنډ کې انشاءالله تعالی زما دا ایمان دی چې دا کلی به انشاءالله ټول چې دی زموږ دا پیریډ چې ختمیږي دا ټول کلي کې به ټول کار چې دی لارې کوڅې د بجلی چې کومې مسلې انشاءالله تعالی هغه به حل شوي مرګرو کارونه خو به دلته چر سړی راځي هغه کار هم کوي او لارې هم جوړوي بجلی کار هم کوي نور هم منډه تړله وخي خو اصل زما په خیال د سیاسي سړي اصل کار دا دی چې یاره د قوم له شعور ورکي او شعور ورکي د خوددارۍ شعور وله ورکي چې یاره دا قوم چې دی دا لږ خودداره شي په خپلو خپو ودرېږي دا پرون زموږ بجټ پاس شو په مرکز کې خو نیمې له زیاتې پیسې یا دغه چې دی هغه موږ د IMF په دغه باندې زموږ دا بجټ پاس شو په قرضو باندې په قرضونو باندې او هغې کې هم بیا داسې بجټ پاس شو چې هغه د هغې هغه اثرات چې دی هغه قوم ته پوره نه رارسي لکه فوج دپاره پته شته 300% اضافه وشوه د بجټ د ستاسو د هیلت دپاره چې دی په هغې باندې کټ ولګو د صحت دپاره چې کم بجټ به پروس کالو د هغې له کم کو وته د ایجوکیشن دپاره چې کم پروس کالو د هغې له کم کو وته او په ادارو باندې چې دی هغه دغې ورته زیات کو هغوی ته بجټ زیات کو مرګرو په دې خبرو به سوچ کوو عمران خان به یو خبره کوله وایي زه دا قوم خودداره جوړول غواړم موږ نه غواړو چې یاره موږ ټول عمر په قرضونو باندې زموږ دا ملک رواني چې موږ په خپلو خپو ودرېږو زموږ اوس دا بجټ چې جوړېږي دا هم چې دی د IMF په وینا جوړېږي که ستاسو د پټرول او د ډیزلو دا ریټ زیاتېږي دا هم د IMF په وینا زیاتېږي که ستاسو د بجلی دا بلونه زیاتېږي او بجلی تاسو باندې چې کوم دغه زیاتوي نو دا هم د هغوی د وجې هغوی وایي چې دا بجلی ګرانه کړه بجلی چې زموږ صوبه چې دا مرکز له بجلی زما په خیال په زه به غلطېږم په هغې دغه کې خو زما په خیال په
15 روپۍ لم په کم باندې هغوی ته یو یونټ پروزي مرکز ته زمین د طرفه او بیا په موږ باندې خرڅوي په 65 ته که په 55 روپۍ باندې یونټ خرڅېږي په موږ باندې. دا ولې؟ دا ځکه چې IMF ورته وایي دغه نور ملکونه چې دي دا ویسټ چې دی هغه ټول چې دی زمونږ د قوم مشري هغوی کوي. اصل مشري د قوم د خلکو په کار ده چې دوی ته پته را چې خلکو څه مسلې دي. دا نن سبا چې دی دغه کې دا بجلی نشته د دې څه وجه ده؟ د دې یو غټه وجه دا ده چې ستاسو د بجلی بل ډېر زیات دی. تاسو یو یونټ په 55 روپۍ یا په 65 روپۍ په خلکو خرڅوئ نو تاسو خو د خلکو اول معاشي حالت ته وګورئ که نه چې دوی دونه افورډ کولی شي. نو د دې د وجې د بجلی غلا زیاته شو. صفا خبرې به کوو. د بجلی غلا زیاته شو نو هلته هغوی وایي په دې فیډر باندې بجلی غلا زیاته ده په دې لوډ شیډینګ به زیاتي. دا لوډ شیډینګ خو دا که په دغې باندې شوه نو دا به د دې نه به هم زیاته شي. خو زه به مرکزي حکومت ته دا خواست کوم چې تاسو څو پورې د بجلی بل نی کم کړی نو دا او داسې هم نه چې په 2 روپۍ او 2 پیسې تاسو دغه کم کې او وایئ چې یاره موږ بجلی بل کم کړو. دا چې پوره 10-15 روپۍ یونټ پورې نی راغلی دا خلک بل نشي ورکولی. تاسو پر ملک کې امن راولی. د عمران خان دغه 3.5 کاله حکومت نه پکې ډرون نه پکې دغه افغانستان سره ستاسو حالات ټیکو او اوس دا حکومت چې راغلی دی نو د ستاسو دا ټوله صوبه تباه شوه. د بنو له مخکې څوک مخکې د کوهاټ له مخکې بلکې څوک تللی نشي. سرکاري کس چې ځي نو سرکاري نمبر پلیټې بدلوي. په جیب کې کارډ نه ایږدي سرکاري کارډ نشي ښودی. خدای مکال ته که چونیو نو د هغې تاسو ته پته چې څه څه کېږي. او اوس دا شیز دونه راخور شوی چې د پېښور د خوش علاقو ته هم را رسېدلی. دا د دوی کارکردګي ده. دغه شانتې دوی موږ ته وایي چې دا خو د صوبه د ستاسو په لاس کې ده دا به تاسو سموئ. نو د دې به هم زه جواب ورکوم خو د دې له یو بله خبره چې دا صوبه خو زمونږ په لاس کې ده زمونږ خرابه کړه. دا بلوچستان چا خراب کړو؟ دا نن سبا کشمیر چا خراب کړو؟ او دا نن سبا ګلګت بلتستان چا خراب کو؟ دا هم تاسو خراب کو. په دې وجه هم خراب کو چېرې تاسو هلته خپل حکومتونه کینول غواړئ. د خلکو رای بل شانتې ده او د ستاسو سوچ بل شانتې دی. تاسو د خپل سوچ خلک کینول غواړئ چې هغوی به ستاسو ته یس سر وي او هغوی به د قوم او د دوی په مسلو مسایلو باندې هېڅ قسمه دلچسپي پکې نه. مرګور لږ غونډې کې به ځان راویښو او لږ غونډې کې به ځان زه اکثر دا خبره کوم که تبدیلي راځي د قربانۍ له بغیر به نه راځي. که موږ ټول خلک وایو چې یاره موږ به دغه شانتې په کورونو کې او په دغه کې دوکانونو کې ناست یو او په فیسبوک باندې به خپل میسیجونه ورکوو او تبدیلي به راشي نو دا داسې نه راځي. دا به الله پاک یو نظام دی داسې چې کوم سړی د خپل شیز دپاره جدوجهد وکړي محنت وکړي نو هغه ته هغه شیز میلاویږي. او انشاءالله زما دا ایمان دی چې کومه قرباني د موږ د صوبې ورکړه د دې د خلکو ورکړه انشاءالله تعالی موږ ته به دا زموږ دا قرباني به رایغه نه ځي او موږ ته به انشاءالله دې پوره دغه میلاویږي. زه اخره کې بیا د ستاسو ټولو مشرانو کشرانو ډېره شکریه ادا کوم او تاسو له دا یقین دهاني در کوم که چې کوم کارونه پاتې دي نو انشاءالله تعالی هغه به په دې راتلونکي دا چې کوم زموږ دا 2.5 کاله دور پاتې انشاءالله په هغې کې به ستاسو دا مسلې خامخا سرته رسي. په یو ځل سره یو ځای کې که څوک وایي چې یو ځل سره دا ټولې مسلې حل شي په یو وار سره نو دغه کې به زه معذرت غواړم دونه دغه موږ سره هم دونه فنډونه ني او علاقه ډېره زیاته ده نو هغې کې موږ هر ځای ته کوشش کوو چې ځان ورسوو. زه اخره کې بیا ستاسو ټولو مشرانو ډېره شکریه ادا کوم او الله یې تاسو ټول خوشحاله آباد ساتي. ډېره مهرباني ډېره شکریه. خو تاسو ته مرګرو پته را ده چې کوم دی کې موږ ناست یو دا القانون سره وه په پي کې 17 کې بیا چې موږ کله د پي کې 59 الیکشن وکړو دا ایریا موږ نه لاړه. خو چې کله په پي کې 17 کې مو نو تاسو سره شکور خان دونه مینه کړه چې زه د لارو کې کله ما کار کوم یقینو کې دی کې اوس هم د سنگي مرمر هغه بورډونه لګېدلي د شکور خان د بجلی د لینونو د ټرانسفارمر چې ما څومره ډېټه وکتل نو ټول تاسو سره شکور خان د پړنه شوي دي. اوس موجوده چې دی نو صاحب سره زه خوای کېناستم نو
زه چې کله دې ځای ته رالم نه امان الله به یې اشفاق به یې داسې نور مشران دلته زاید لالادي چې کله رالل د لارو مطالبه وکړه زه صاحب ته کېناستم نو ما ورته ویل چې دلته کې د لار دوه دي د یوې لارې دوله راغلي خو دلته چونکې کار ډېر دی تاسو په خپله وکته تقریبا د دې لارې د هغه سر نه مونږ را روان شوي د دې د پروګرام دلته کې د 2 کروڑ روپو کار برابر کړو دې دواړو جوماتونو کې منسټر صاحب تاسو د چې ما کوم لیست ورکړو هغه جوماتونو هم د دې مشرانو مطالبه او هغه هم ورته دواړه ولګېدل انسټال شو ورته د مشرانو چې چونکې اوس ماله درخواست راکړه هغه منسټر صاحب ته مو وی دي سر دا مطالبه کوي چې زمونږ کومه دا مین لار ده دا خو ته مخکې هم تاسو کړه خو اوس د دې دا مطالبه ده چېرته د سروس ډیک نه واله د غفران د کوره پورې راته دا هم ټیک شي د هغې نه علاوه ستاسو چې کومه د ټول نه اهم مسله ده ستاسو نکاسۍ ده تاسو وګورئ دا د ډېر وخت غټه مسله وه او هغه هم د دې شکور خان په برکت باندې الله پاک خلک له مونږ هغه اړخ ته ډرین وکړو او تاسو لا دې غاړې ته د روډ نه دې غاړې ته شکور خان دې غاړه هم دا ډرین منظور کړه د چوک نه واله د کولاډېره پورې به په دې غاړه باندې هم ډرین جوړېږي دې سره به تاسو ته په مستقبل کې هېڅ قسمه د نکاسۍ مسلې نه راځي خبرې ډېرې دي خو تاسو ډېر خوش نصیبه یې تاسو له الله پاک داسې امپیه درکړی دی چې مونږ چته هم داسې لاړ شو لکه پرونه مونږ د امپیه هاسټل کې یا امپیه خوست کې دې ته چې کله لاړ شو دا ملګري ولاړي نو هغې ټول چې ما ته رانږدې شو نو یقینو کېجي لکه ډېر د خوشحالۍ هغه اظهار چې کوي نو ډېر ښکلې طریقې سره یې کوي دا بل ځای وي د چترالي د دیري د ملکنډي خو هغې خوشحاله دومره چې یاره مونږ ستا شکور خان دفتر ته ورلو چې څه کار له ورلو زمونږ کار وي د ملکان سړي سره او شپارس راله ستا صاحب وکړو زمونږ هغه کار وشو تاسو ډېر خوش نصیبه یې تاسو مینس کې اوس دا منسټر ناست دی تاسو به چې ته په جارسده کې منسټران لیدلي چې کله راځي نو غونډ کلي کې د پرې کوټو ټوپکمار ولاړي تالاشۍ کوي چې خواله وله ورځی نو 2-3 دقیقې هم درکوي مه ورځه دا داسې عجز طبیعت لري که حجرې ته ورشي هم همدلته ناست دي که دلته یې دغه تاسو ولیدل دغه راتګ دی که ستاسو په شانتې غریب خلک یې خوښې سینې ته رانږدې کوي په خبره خوشحالېږي چې په ټیک طریقه ورته خبره وکړي او پوهېږي پرې نو که غټه مسله وي نو حل کوي به دله انشاءالله دلته چې کومې لارې پاتې لکه سر صاحب خو غږ ونه کړو زمونږ صالح شاه به ده مطالبه کړه داسې پکې ما نور 2-3 ملګري نو انشاءالله داسې نه ده چې مونږ د کلي کې کار وکړو بس کار ختم شو یا هم دلته کار پرېښی دی او دا ختم شو دې ځای کې د دې نه مخکې چې ستاسو کومرونه دي لکه د ملیز آباد کې دي یا مخکې دي نو انشاءالله د اسلام آباد کې دا لار کوو نو دوباره ورپسې راځو دا لارې به ټولې انشاءالله کوو همدقسې ښکلا به ټوله جوړو